3 هلو ټیک مو قریشي صاحب کورینی طرف نه او د څوره د مو ممبران ویلاړ دي دو طرف نه ټولو رغلي ولمنو ته مرګرو ته او خصوصي طور سابق ناظم او سره شمیم بای او دغه مرګري و شکریا دکو څنګه خپل قیمتي وخت نمو ته ټایم راکو الیکشن دور دی مرګري برچی هر سړی دا خو د چولې په چولې او د بیرادری خبرې دي هر سړی برچی وړ بغواړي او حقین دی بیا ذمہداری د ووټر دی څنګه کله الیکشن بوت تورسی نو غزي کې بیا غا ته ضمیر سي ای هغه مطابق غا حکومت خاصه سلاوي غا بکای او غا خپلوټ حقداري حق استعمالي اندي سلسله کې د مو د مرګري نن خپل خبره کې ټایم مختصر دی او زه ټولو ناول خواست کوم طلحه خان ته څنګه د خان بډي د یونین کونسل مسلم آباد نیبرهود جنرال سیټ د لپاره امیدوار دي څنګه دراشي او مختصر الفاظو کې صد ټول مرګري ته ټایم ملاوي شي خپل خبري وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پہله کو زه ټول تاسو شکریا ادا کوم خاص کل مهمانو او مهمان ما ترغلي دي مشران کشران کوملګری ټولو السلام علیکم پہل بجی نمو کلی کې یو حساس شی وا عبدالرحمن پہله کو بچا مې ټولو دوا وکړو هغه د بعد به بیا الله پاک دې بخي جزا خپل مسلم آباد نه جنرال کونسل سیټ د پر ویلاړم انتخابي نشان باندې ترماس جی زه ټولو ډېر شکریا د کوم حکومت د غلي دي او تاسو ما خپل قیمتي وخت راکوم مو یو څو خبرې دي جګه تاسو کوم ډېر سترونه ځکه د نور ومنندي مو سره هغه خبرې کوي حوال کو جی دا ووټ کوم دی تاسو خپل ضمیر आवाज دی نو هغه کاستویر کو چې کوم تاسو خپل حق وخت شي مدینه مخکې موجي تاسو ته پاتې چې ماما ویلاړو ایمن ندیم خان ناظمو نو چې کله هغه وفات شو نو هغه د بعد راغلم نو ما یو کال یا یو نیم کال واچو چې دا ټایم تیر کوي د کې ډېر خلک ماته چې تاسو یو نیم کال کې مو ته کړی نه دي نو پهل کو بجی دا خبر وکم جی چې مو ته ون یو نیم کال کې ماته جی دوه ماته فند راغلی دي ٹھیک شو دي نو دوه ماته کې مو یو ځل کې غړي بازار کې یو چولا شو غا شو د شیدانو کې قبرستان ولا پول شو دا کړو بل جی دا مو مسلم آباد ولا اکثر ګلی مونږ کې جی ته مو مسلم آباد لپاره تا هیڅ کار نه کړي تا مو ته مې هغه باور کړی و مو ټول ټول نه کړی خو باوجود تا مو ته کړی نه دي هغه د لپاره بجیز صرف دا خبره کوم چې مسلم آباد لپاره ما او عدنان ننشتانه دي موجودانه دي څو وجوهات وجنه خو هغه غواره جی ته مو امیر غنی وای سره خبره کړی و تحصیل سره ډي سي او ټول سره خبره کړی و مو دا کوم دی ځکه کوم دی لایټینګ ټول سیستم برابرولو هغه د پر مو 7 لک روپی فند چولې ویټه مو سره ما خبره کړی امیر غنی په تازه عزت ورګي هغه سره خبره کړی و خو سب وجوهات وجنه ای ډي صاحب متا غنه کو ځکه تاسو اختیارات ګنو نو ان شاء الله تعالی د پرې خامات مکمل او شو نو ان شاء الله تعالی ما خپل غاده یو لایټینګ کار شو دا به کوم ان شاء الله یو پروګرام دی مخکمو ان شاء الله را دا خو بس موقع وجنه پاتې شو هغه دا اور کو د پر پارک مو څور لکه کې وګرځي چې مو تاسو نه پارک مارک هیڅ نشته دي نو مو ځلا وچ مې دونه پراته دي ټول دې کې خموته اور کو د پر مو سي پارک باندې جوړ کو نو مو د پر بهتره او درې مجي مو دا غاړي چې دا کوم روډ دی مخکې موجودي مې تقریبا کلا جوړیدو شاه فیصل سے فند نه دا 50 لک روپی فند کې دا روډ مو کړو جی دکې سب جوهات وجنا دا دوی میاشتې کلا زراغلم نو دا دوی میاشتې مو د مې کارمان کړو مو فند یې سر کړو دا مو سره وعده شي وا چې دا به مو دوباره مکمل برابرو ته پخه جمعه نه ساته بارګین پورې دا بټول مو برابرو نن جی مو دا پی ټی آی صاحب نو منګان راغلي دي دوته مو ریکوست کو چې دا کوم ولا یو روډ شو نالیش وي او خاص کر مسلم آباد لپاره موجي مخکې مليو یو ترانسفارمر نو دا شی به تاسو نن ان شاء الله تاسو مو سره راکو چې دا کار به مو ته لازمي کو
خاص کر دا روډ کو متجی د سټیشن روډ والا وګوره دوباره د خبرابار شو د شو روډ والا وګوره او مو والا جی حالات وګوره نو تاسو په مخې دي جی میں 50 लाख روپے لاړ دي او دا حالات تاسو په مخې دي جی او نور ز ډېر خبرې کو نه کوم خو ان شاء الله خزه چیرمن شوم یا از کونسلر شوم نو ان شاء الله دا تاسو ته پورا یقین دهانی کوم چې ان شاء الله د ما واسه کوم کار کیږي زب پورا د شپاوي ورځي تاسو سره زه ولاړم ان شاء الله تعالی زه ټول غب کوم او څه ټیمو ما ته کال وسی یا چوک فواو کې ان شاء الله ټول په منګو مې به زه پورا کېږم نور جی زه اوس موبایل فارغ سنگ بھائی دا مو سره اقلیت او کې ولاړ دي کوم زه مسلم آباد نه نو دي تابن زه کوم اور مو دي سره پورا سپورټ انکو ان شاء الله دا به مو سره کوي نو دي سره زه کوم تراسو څه خبره تاسو فرض بین مناسب ہے کہ ادھر کر لوں چیف گیسٹ کے سامنے ایک اومکار ستنام سلوا واحگرو جی کا خالصہ واحگرو جی کی فتح آج کے چیف گیسٹ اور مہمان گرامی اور میرے علاقہ کے معززین مشران کشران السلام علیکم مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمیں آج دعوت دی گئی اردو میں تو سمجھتے ہیں پشتو میں کروں بڑی خوشی ہوئی کہ ہم آپ کے درمیان ہیں اور آج سے کچھ عرصہ پہلے 14 اگست پہ بھی میں نے ڈی سی صاحب بنگلے میں کہا تھا کہ آزادی جشن آزادی ہم 14 اگست کو مناتے ہیں لیکن آزادی وہ آزادی نہیں تھی جو ہمارے بزرگ گزار گئے ہیں تو میں نے بڑے ڈیٹیل میں ان کو کہا تھا کہ آزادی آج ہمیں محسوس ہوتی ہے آج ہم آزادی کو جانتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جو ہمارے مشران تھے نا تو ان کو یہ نصیب نہیں تھا کہ وہ آپ کے درمیان بیٹھتے آپ کے ساتھ کھانا کھاتے وہ ایک ماحول تھا لیکن جیسی تعلیم عام ہوئی ہے اور پھیلی ہے تو یہ دیکھیں آج یہ اس کا ثمر نکلا ہے کہ آج ہم سب ایک ہیں اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ووٹ کا حق دیا ہے اور ووٹ کے حق کے بعد آج جو ہم آپ کے درمیان کھڑے ہیں یہ دوہرا ووٹ ہے یعنی ایک مسلمان بھائی ہمیں بھی ووٹ ڈالے گا یہ سب سے بڑی ترقی ہے تو یہ سراہنا چاہیے یہ باہر ملکوں کے لیے ایک آواز ہے ایک وہ ہے کہ اقلیت کو یہاں بہت عزت ملتی ہے پاکستان میں باقی بہت ساری جگہ پہ اقلیت ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں لیکن پاکستان میں اقلیت بڑے خوش ہیں آزاد ہیں یہی ہے کہ آج ہم آپ کے درمیان ہیں اور آپ کے درمیان کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے تو میں توقع کرتا ہوں کہ جس طرح حکومت پاکستان نے اور اسلامی تقاضے نے بھائی چارہ ہمسایہ کا جو درس دیا ہے وہ میں کہتا ہوں کہ ہم سب پورے اتر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوتاہی نہیں کریں گے کہ ایک بھائی ہمارے پیار کرتا ہے اور ہم ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں انشاءاللہ آپ ایک قدم بڑھیں گے ہم آپ سے 2 قدم خدمت کے لیے بھی آئیں گے اور پیار محبت کے لیے بھی آئیں گے تو میں آخر میں جو میرا علاقہ ہے نیبرہوڈ ہے میرا مسلم آباد اس سے ہم کینڈیڈیٹ ہیں اقلیتی سیٹ ہے ہماری اپنی سیٹ ہے ہماری اپنی جنرل سیٹ ہے مینارٹی کی اور اس سے پہلے بھی ہم نے خدمت کی ہیں ناظم صاحب یہاں بیٹھے ہیں ہم کسی سے چھپے نہیں ہیں اور میں تو آج کل کہتا ہوں کہ یہ سیاست جو ہے ہمیں وراثت میں مل گئی ہے 91 سے میرے والد صاحب سیاست میں آئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ہنگو میں جو وقت گزارا ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں اور میں یہی توقع کرتا ہوں کہ ایک اچھے اور قابل بندے کو آپ آگے لائیں جو قوم کے لیے بات کرتا ہو جو اپنی قوم کی خدمت کرنا جانتا ہو اور انشاءاللہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے بہت خوش ہیں کہ ہم نے جو خدمت کی ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ اقلیت برادری کی جس طرح ہم نے خدمت کی ہے شاید کوئی اور کر سکتا ہو تو ہم اس توقع سے آج پھر ایک دفعہ آگے آئے ہیں اور اسی توقع سے کہ ہم اپنی قوم کی خدمت کریں گے کرتے رہیں گے اور آپ سے توقع ہے کہ آپ اقلیت کا بھی جو ووٹ ہے وہ اس کا حق ہے اور آپ اس کو حق کو ایک ضمیر کے ساتھ ایمان کے ساتھ استعمال کریں تاکہ آپ پہ کوئی لیبل نہ لگے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا میں آپ سب بھائیوں کا شکر گزار ہوں اور یہی توقع کرتا ہوں کہ جو ہمارا یہ نیبرہوڈ ہے مسلم آباد ہم سب بھائی ہیں ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم یہی توقع کرتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ اقلیت کا جو حق ہے وہ جو حکومت نے دیا ہے جو اسلام نے دیا ہے وہ ہم سب بھائی مل کر پورا کریں گے باقی میری طرف سے سب کا شکریہ اور خاص کر تلا صاحب اور جتنے بھی یہاں مہمان جو انتظامیہ ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں دعوت دی ہم آئیں
और आप ये प्रोग्राम जो आपका रौनक है और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं इस प्रोग्राम की रौनक है, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और सब भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह जो काम होगा, जो मसाइल होंगे, हम सब मिलकर करेंगे। हाँ, हमारा ईमान, हमारे इत्तेहाद, यही एक निशानी होगी। हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे। ये नहीं है कि अगर चिल्ला बनता है या कोई और बनता है, कोई भी भाई बनता है तो हम सब के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। हमने अपने इलाके को, अपने मुल्क को तरक्की देनी है। वस्सलाम, शुक्रिया। जब युवा खबरा दो वालिद साहब په باره کې وکم چې دو والد صاحب کله ایم پی ای و نو د انګو کچریو چې کوم د ثباتی جوړ کړی چې ته د وکیلان کې نه نو دا پهلا ځل د دی والد صاحب جوړ کړه هغه ټایم چې دا ایم پی ای و نو کارکون خلک دي امید لرو چې ان شاء الله مو مرګري به سرنګي دو به مو مرګرو خیال کوي مو مرګري به ان شاء الله د دو خیال کوي اوس د خواست کوم اصغر حسین د نیبرهود مسلم آباد کسان کونسلری سیټ امیدوار څنګه راشي او مختصر الفاظو کې د خپل خیالات اظهار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما وګو مشرانو، کشرانو، نوجوانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول ناول تاسو ډیره شکریا، ډیره مننه، ډیر مشکور یو. خاص ولمنه چې مسره شملات وکړو د زیراغلو. ما نام اصغر حسین دی او زه کسان سیټ نه ولاړم. انتخابي نشان مې چړیا دی. ولاړ فقط خدمت ته پرم، د کلی وطن خدمت وکم. فرست ټایم دی دی پرې مو ته مکارا کو مو وګورو. ان شاء الله تاسو ته به زه د دې خبرې هیڅ کله مکانه در کوم چې چاته مو اوټر کړو یا چوک مو کامیاب کړیو هغه سي ځای لاړو. نو ان شاء الله تاسو خدمت ته پرې لاړم او تاسو نه توقع کوم چې ان شاء الله کامیابی سره کامیابی کو. والسلام. ماشاءالله تبرسه ځوي خبره اوس د مو خوګ مرګره د یوت سیټ د پاره مخبل د سپورتس کمیټې څخه کومه د انګو دی چې مو سره یو کسان دي څنګه کې مو دی کونسل نه دی نیبرهود نه کمال دی او هغه زینا ارځاوډ کی تکړه دی. خو ګل نواز د مو مرګره دی امو درولې چې چونکه دا فند د مو څکوم د سپورتس ته ما چونکه خپل فیلډ سپورتس ته نو زدا د مو نه ځای کیږي. بخنه غواړم د مو سابقا اخو جوړ نېشنل نشو خو غو خپل فند ذمہ دار ویجو ځل بیا پی ټی آی ولا مرګرو نه بخنه غواړم چنګیز جوړ کړم کچو کې خپل په غم بخنه غواړم. خودري ځل نظیم صاحب تاسو نه پیل غته دوا فندو کدري فند میلاو خواغه په خان وړ یونین کونسل کې یو پروګرام نو کړ سمورتا ډیر آی نه تارو کو غد بادي بیا یو وړو کې غونډه ټورنمنت کړه. نو ځکه مرګرو تا کار پکار دی څنګه د مو کم سے کم سپورتس فند ضایع نشي او دا نوجوان طبقه کومه دی دا پکیل کې سم مشغوله وي. ان شاء الله نور بوریان نو باچوي او زه دعوت ورکوم کمال احمد خان ته څنګه دراشي یوت سیټ د پاره خپل خیالات اظهار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه نه بیرور مسلم آباد نه یو سیټ ته ولاړم او ما انتخابي نشان ټینکی دی. زه صرف دی علاقې ته دی وجه نه ولاړم د سیټ ته چې د دې خلکو خدمت وکم او د نوجوانانو ته څه فیسیلیټي ورکم. زه خپل الحمدلله سپورټسمن یم او زه غونو مندګي په پورا کې بیکې کوم نو موږ نوجوان ته سره څه فیسیلیټي څه شته نه دي. ما چې 7 سال وشو زه گیم کوم خو موږ ته څه اوسه پوری یو فند یا څه منظور نشو چې موږ د سپورتس حواله کې دا ورکو ته څه پروګرام وک. نو زه دا شته ناظم صاحب نن دا ریکوست کوم چې موږ ته د حال ډیر سخت ضرورت دی د پلیئرانو ته یو حال منظور شي چې دا یو حال کې گیم کې او دا انګو کې خټ ټیلنټ دی لکه کې خټ ټیلنټ دی خو د سره د شي فیسیلیټي نشته ته دا فیسیلیټي موږ ته ورکو او د مخ کې لاړ شي د پاکستان او د انګو نامه وک. او زه تاسو مرګرو یو مت شکریا ادا کوم چې تاسو قیمتي وخت کې د زیراولو او مو اصلا ورزي موګه
نو زه اخر کې ودا تاسو شکریا ادا کوم والسلام. زه ناظم صاحب پروګرامونه ډیر وکړو خو زه به مخ تعریف خنوي خو صدا راغلی مور سره مرګرتیا وا د دې نظیمی کې د سلاس خو د مو ډیر نو دور واسطه مو نشته خو څه حدا پورې مور سره مرګرتیا کړی وا خو واحد دا سړی اوس دی سپورتس پیسې په سپورتس لګولي نظیمانو ته خپل حق رسوله اخر یو سپورې موجوده ټایم کې کمال ما سره اوس مودي سي افیس ته لاړو نظیم صاحب سره د 2 کروڑ روپیو سمثینګ اند سو نظیم صاحب پیسې کې هغه کې 75 لک روپی راغلي وي د سپورتس بیا دوه ډي سي ګانو ته لاړو ډي سي ګانو د وجهه پیسې پاتې وي بیا مو بیا لاړو پیسې راغلي وي بیا بلې ورځې کمیټي جوړا وا یو ورکې ډي سي او دوه نور کسانو یو ورکې ځان چولای سپورت طرف نه بیا منظم صاحب ته ویلو منظم صاحب پیسې خو راغلي دي کمیټي وا ټینډر وشو سامان راغلی مور کې سامان سلیکشن وکړو خو تاسو دا یا دیانی دیر کوم څه چونکه فند د تاسو نو تاسو ورکه خپل کردار ادا کو تاسو خامخا دي کې موجود وو بیا نن څه زی ډي سي سره لاړم نو غوولو تاسو سامان راغلی دي نو مو یو ځل بیا د شکریا ادا کو کافي سامان دي ان شاء الله څنګه بده انګو تقریبا ټولو پلیرانو ته ورسي جوزاري نه نشتر توت کاسه پورې خود دې ټول کریډټ چی د مو ناظم صاحب ته څه دی هغه پیسې پرې نه دولي او څنګه د سیډېرې پیسې راشي بیا هوا وکیلاړي شي خدا اور پسې بیمار وو دا اور پسې لګي د مو بي ځان سره مخ کیکو نو مو یو ځل بیا شکریا ادا کوم چې تاسو رانګو هغه خدمت وکړو او زه خواست کوم د مو شمیم بھائی سابق سپورټسمن پاتې د مو ډېر خوګ مرګره د پی ټی آی نمائنده څنګه دراشي خپل خیالات اظهار کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د مسلم آباد نوجوانانو مشرانو او همزولو السلام علیکم. چونکه ټیم شارټ غونډه دی موږ لکه خبرې بس تریږي الیکشن سړی سوچو کې حکومتونه 5 کالو کې بدلیږي خو یو نوې سیټ اپ غونډه دی مو 4 کال تیر کړی و نظامی کې خو یقینا مور تخپل ارڅ پرېږدولیو د علاقې باندې کوم بد حالاتو نو مو دا کوشش کولو چې علاقې نه کړی نو نظم مو ورکه خور بچی مو ورکه خور خو کم از کم سړی خلګي خپل علاقې کې وي مقصد مو خبرې دا او چې دا کوم سیټ اپ دی د مخکې نو مشرف ټیم کې هغه بدالو بیا عمران خان راولو هغه بدال خو ما په خیال چې کوم شي کې د تعریف قابل ځوي هغه به موټول تعریف کوم عمران خان خزو ته نوجوانانو ته اقلیتو ته او چولې په چولې محلې په محلې غدا आवाज ټولو ته ورکړې چې تخپل حق وغواړه او ته کوم حقوق دي هغه ته غواړه او ته پسې مزال کوه اوس یو سړی بیل مزال کوي او یو سړی په جامع مزال کوي د کې ډېر فرق دی د کوم نوجوان نسل تعلیم یافته نسل دا د ملک د ادارو قابل دي چې هغه کې نوکریان وکي خو چونکې هر سړی دوره تعلیم یافته دي څه خوند کوي چیرې د خلکو خدمت دیو نوجوانان هم کوي او سره تعلیم یافته هم کوي او ما په خیال عمران خان کا 100% کم خبرې کې کامیاب نه شوی خو ما په خیال یو 30% دی خبرې کې کامیاب شوی دی ور سره هغه الیکشن کې الیکشن نه مخکې څه کومې وعده کولې A to Z A نه به شروع کا Z باندې ختمه کا اوس خلک هغه ګلې کوي چې عمران خان خو یو شی نه پرېږدولې هغه خبرې څنګه کولې هغه ټول دروغ ثابت کیږي نو زه لکه د خلکو ته په دې میډیا په توسط سره چې یقینا مخفل اور نه ډېرې ګلې دي ویلې چې 14 ووټو غواړي ضرور خبره هغه ته بیا خلک پرېږدي نه خو که تاسو مخکې سوچ وکړو د هنګو موټولو دی دا بندیجات کوم دي دا د موټولو دی هنګو په نامه یادېږي خو تاسو دینه مخکې سوچ وکړو چې چا هنګو سره څه کړي دي 35 سال یا 70 سال دی هنګو کو خو
چې چا خدمت کړي هغه ټولو ته معلوم دی او چې چا بیا ورکې خپل کورونه کارخانې جوړ کړي هغه ټولو ته معلوم دی. نن شریف سړی الیکشن ته ټول خلکو کار نه دی، دا د بې عزته خلکو کار دی. ویلې سمو بې عزته خپله کړی دی، خو یقینا که سوچو کې کوم علاقې کې پاتې کېږي، کوم کور کې پاتې کېږي، هغه د خپل ځان هم غم کوي، هغه د کور هم غم کوي، هغه د کلي وطن هم غم کوي. دا ضروري نه دی چې دا نوجوانان به نه کوي، دا ملایان به نه کوي، یا دا اقلیت به نه کوي. چې موږ سره هنګو کې چوک هم پاتې کېږي، دا د مو هنګو ټولو دی. دغه د پارټي وایس خبره نشته، کومه پارټي هنګو لپاره خبره کوي، هنګو لپاره ترقی کوي. یقینا مو په کار دی چې هغه سره لب بیک ویو. مو اکثر داسې کسان دي کې فرید بھائی دا ټول مو مرګري دي، کډو خواندو شو، دا ټول مشران کشران نمې خلون ستړي بشو. شفاعت بھائی یقینا مو څه کوم امیدونه ما خپل زه کله ناظم شوم، ما دا ویلو چې یاره کم از کم زه به دوره خلکو ته کار وکړم خپل علاقې کې، خو یقینا ما ته کله خپل فنډ نه میلوېدلو. هغه فنډ چا مې تنقید نه کوم، خو حقیقت خبره کوم. هغه فنډ جمعیت په نامې باندې خلکو خپل ځانونو ته اچولی. هنګو کې فرید بھائی د دې سیټ اپ حساب پاتې شوی دی، ناظم صاحب ابراهیم بانګش د دې سیټ اپ حساب پاتې شوی دی. اربونه روپۍ دا د موته پیسې دي، دا چې د خزانه نه وه هغه پیسې څه شوې، څنګه ولګېدلې. ما ته د دغو یو پوره د اربونو روپیو والا کار، ما ته دغو 1 کروڑ روپیو چې ته وایي دغو 1 کروڑ روپۍ کار کړی وي، چې هغه چولې نالې نه علاوه. مقصد دا دی چې ما خپله سپریم کورټ کې چې کله د الیکشن اناونس شو، ما سپریم کورټ کې اپیل وکړو چې کم از کم موږ غوندې خلکو نه هغه زوړ تپوس وکړو چې زړې پیسې تاسو څنګه ولګولې. خو چونکې سپریم کورټ ریجیکټ نه کو، ډیلی کو، خو ریجیکټ یې نه کو. موږ خپله دا یعنې چې روزانه به داسې نه کوم چې غله ډاکو ته چای زیم چای بل دی هغه ته به ووټ ورکوم، هغه به خپل کور یا به هغه خپل طبیعت والا خلکو باندې کار کوي، پیسې به لګوي، او هغه به مطلب دی چې بیا به رسي ووټ ته به ودرېږي. زه اخري کې چونکې خبرې ستري کې ډېرې دي، یقینا د مالې کې دغه غمجنه محله دی. عبدالرحمان بھائی ټولو داسې یو څه حادثه ورسره ده شوه، ټول ورته خفه وو. دوا دې وکړه که نه دا دوا م وکوله، موږ ټولو یوه دوا دی. موږ دا یم چې تاسو تعلیم یافته کسان یو او لیکه پړه کسان یو، بشعور یو. داسې خال دی مسلم آباد کوم زړه خلک وو، هغه زړه وو، خو نور ورکې کوم خلک راغلو. نو زه دا یم چې یاره یقینا دا خوش قسمته خلک دي چې هغه داسې علاقې کې پاتې کېږي چې ټول ښو باندې هم پوهېږي، په بدو هم پوهېږي، خپلو حقوقو باندې هم پوهېږي. د کومه روډ دی، دا روډ تاسو نه زیات موته احساس دی. دا روډ چولی شوی دی، چې مو څوره پورې خبره چلیږي هغه په مطابق دا روډ چولی شوی دی. او انشاءالله دا کوم ټرانسفارمر یې ډېرو ملګرو ته پته دی، یونس بھائی د ګوره دی کې بار بار نور ملګري ټرانسفارمر یې چولی شوي دي، څه راغلي دي څه نه راغلي، رچي به انشاءالله زه سره دا وعده کوم. مو داسې ډېرې وعدې کړي دي، هغه بې درویغ شوي دي. وجه دا یې چې پاسه نه سپورټ نه وي، خو مور سره دې ځل لیکن کړي دي. نظمان کوم دي دغو سره ورسره ایم پی ایم ان سره مو سره دا لیکن کړي دي چې انشاءالله کوم علاقې ته د فنډ ضرورت وي ته به هغو ته فنډ کوي. نو انشاءالله دا زه ته یقینا یم چې انشاءالله څه چا ته ضرورت دی سړي ته نه علاقې ته، انشاءالله هغه ته څه کوم ضرورت دی ټول نه وي، خو انشاءالله خامخا حساب یې کېږي. زه بیا هم تاسو ټولو شکریا ادا کوم، خو صرف دې وعدې باندې چې دې چې تاسو چا ته هم ووټ ورکوو هغه تاسو خپل ملګري موږ که یو نه یو بل به خفه کېږي، موږ ټول وروڼه یو. خو زه دا یم چې هغه سړي ته ورکړو چې هغه خپلې کلي کې انتشار نه راولي، ګروپ بندي نه کوي، دا وټونه یې څو ورځې تېرې به شي. کم از کم د تاسو حقوقو تپوس کولی شي. دا پارک نه څه چا ویلو، ګوره پارک مو درته یم زر سره دا وعده کوم چې پارک هنګو دپاره یو منظور شوی ځای نه ورکولو. دغه کې ګوساړ کې شو، ګوساړ کې ځای نه و، سمانې ته راوړو، ما یې مخالفت کړی دی. ما ورته ویلو چې یاره سمانې ته هلیکاپټر کې خو څوک نه څیږم، هنګو کې چې ته ځای وي زه در سره دا نن په میډیا په دغه باندې په دې اواز به زه در سره دا وعده کوم چې هنګو کې چې ته ځای وي تاسو ماته ځای وښیو. انشاءالله هنګو دپاره به ښه پارک جوړېږي چې هغه کې مو خویندې میندې هم راتلی شي او مونږ جوانان هم راتلی شي. موږ ته داسې پارک ضرورت نشته چې هغه کې نشیان رچي، موږ ته داسې پارک دی چې هغه کې پوره من د مو بچې هم راتلی شي بغیر څه خطره خوف خطره، او چې هغه کې هغه مزدیګار گیم هم کولی شي او لطف اندوز هم کیدی شي. نو زه درته دا یم چې دا پارک انشاءالله تاسو ته به کېږي، تاسو مو ته ځای دغه کېږو. نور څه کومې تاسو مسلې وي داسې مسلې وي چې انشاءالله هغه مو واز کړي، ایم این اے صاحب ایم پی اے صاحب هغه به تاسو ته کوي. اخري کې
یو خبره کوم چې نور اوس به دې راتلو اته کې غیر شموره علوم مو سره وخت هغه د پرد بدی تور باندې کوم د پر ټول قبول دي قابلم دي قبولم دي خو وجه دا دي څ ام ان ای پی ټی آی حکومت پی ټی آی ام پی ای پی ټی آی نو فند څه تاسو ته ملوي چې چوکم سو هغه کا سوستو پی ټی آی والا کې پرختې نه دي دا مونږ نه چیرې هغه کې جنډې دي خو کم از کم د تاسو ته ان شاء الله فند رغوختلو او فند رسیدو ان شاء الله اسانه طریقه به وي نو موږ دا بیا چې تاسو نو راستم وټ ورکو او دې چې کوم مرګري دي هغه کسانو دوی څخه تاسو ته فند رغسته شي یا په تعلق باندې یا په برادری باندې یا په زور باندې زه بیا تاسو ټول شکریا ادا کوم خبرې ډیریږي منځ ټایم وي خو بهرحال ټول مشرانو کشرانو شکریا ادا کوم علامه دا ځای آباد لره پورا من ځای دی خدای ورکې موږ نصیب وکړه او تاسو خدای دې چې آباد لره ډیره مننه ډیره شکریا عارف بھائی آپ کی آئلینڈ کو لگی کرونا والا کی بس 2 منټه عارف صاحب ته ورکو څنګه حکم د ځکه ترقیاتی کارونه کړی د ممبرو د پی ټی آی دور هغه په مختصر الفاظو کې بیان کړي بسم الله الرحمن الرحیم اول ټولو کلی ډیره مهرباني شکریا تاسو مو ته ټایم راکو ټایم چونګې شارټ دی او لکه اول د طلبای دی روډ خبره وکړه دی ټینډر شوی دی او سی ان ډبلیو ډپارټمنټ دا تاسو کنفرم کوي شو دی 1 کروڑ روپی فند دی دا شوی دی ان شاء الله او دینه علاوه مو یو څوک وی ټرانسفارمر چې د مخه مخوخه چول د یونس به د ټول مور سره او بل کوم د 50 کی ټرانسفارمر باندې قریب د مصطفی جمعات سره لاګي کې د شي الیکشن نه څور زی مخ کی شي او بعد شي خدا شوه دی دینه د ځکه ګیس پریشر مسله و نو د یو مو ډرایلینګ وکړه د پخه جمعیت سره او بل د بارګین سره مولو پین کیسن کړه امید لرم تاسو پریشر بوس خوي اغه نه علاوه کوم د روډ نه اکثر ته مسلم آباد دي کې تاسو ته پاته دي چې بجلی غټه مسله وا او ګیس بالکل ونه هغه کې مو تقریبا 80% ګیس په پلان مکمل کړی دی او مزید کوم دی هغه یو مور کیس روان دی 78 کیلومتر دی یو میټینګ ورکې پاتې دی هغه وشي ان شاء الله هغه باقی علاقه بن کور شي دینه علاوه مو یو 100 کی وی ټرانسفارمر ادغا سران لګولې هغه ډیر اوورلود مسله او ور سره تقریبا مو خیال کې 11 کم بي دي نو ان شاء الله مو څه چې تاسو دا پروګرس خيو او پروګرس بنیاد باندې به ان شاء الله کار کوو او بل لکه تاسو ته پاتې لري چې مو تحصیل میر کوم امیدوار دی هغه نورواز بای دی نو دی والی سره تاسو ته صرف دا خبره کوم چې مخکې خیال زمانه جی لکه 5 سال تیر کړیو نو هغه لکه کاری نه وکړي هغه واجه دا و چې هغه اپوزیشن کې نو اپوزیشن کې هغه ته بالکل هیڅ نه ملوي دو الحمدلله دې پر لکه څنګه هغه وفاق مو ګورنمنت ته نو مو تقریبا دی یونین کونسل کا و صدر ته وخت هم تقریبا 11-12 کروڑ روپی مو راوړي دي دا په روډ سېکټر کې تقریبا 3-4 کروڑ روپی روډ سېکټر کې دي اندازه 1 کروڑ نه پاسه ټرانسفارمر کامبو دي کې اوس کار چالو دي مزید سټریټ ډرین سٹور 60-70 लाख روپی او ګیس سېکټر کې مو تقریبا 1.5 کروڑ روپی کار کړی دا صرف یونین کونسل خان بڑی خبره زه درته کوم او اندازه تاسو ته هم څه مطلب کا وکیل صاحب ته مکمل او شي چونکه پاس ایران ګورنمنت د مودي نو ان شاء الله دینه به مزید به ښه پروګرس پیش کو باقی ټایم شارټ ته تاسو ډیره مهرباني شکریا مدر غلی ټولو ولمانو یو ځل بیا شکریا ادا کو خصوصي طور ناظم صاحب او د غمرګری جی او ناظم صاحب یادوی خبرې کوي تاسو سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول اول د کلی قوم مشران او جنان ټول ته السلام علیکم سلام د بعد لکه څنګه تاسو ته پاته الیکشن مقاعده بلدیاتو هر سړی خپل کوشش کوي چې آزاد ویلار دي چې پارټیانو سره دي هر سړی زیاره یو د کلی قوم خدمت وکم خو لہذا مو خپل طرف نه د پی ټی آی طرف نه مو نورواز بای ایډوکیټ کوم دی هغه بیډ نشان ده 19 تاریخ الیکشن ده او ټول ملګرو نه د مرستې سپورټ د پر راغلی چې هغه ته سپورټ ورکی او بیډ باندې کوم دو موته مهر ولګي موته ووټ راکړي او د سره څنګه شفاعت خبرې وکي زه تاسو ته دا وایم ټول هنګو نوجوانان مشران ناستي چې کله د سیټ اپ مې راغله ما 4 میاشتې 15 میاشتې ما سره ټوټل ټایم وو ویلا مفتی صاحب عبید الله ریټا هغه کړو ریزاین ور کړو ایم پی د لپاره به ماته سیټ اپ پاته شو الیکشن ما وکړو نو هغه کې دی ټول صوبې کې اذان شروع شو اذان
اذان ټایم وو د دې وجه مو دغه کو خو بهر حال څوره خلک چې دي سپورتس کې کسان چې دي هغه کم از کم شفاعت کمیټي کې دي سپورتس سامان دي ان شاء الله هغه به شفاعت سره څوره ملګری دي د دې یونین کونسل ویلیج کونسل څوره سپورتس مین دي ادي سره نامې ولیکي ان شاء الله مو خپل طرف نه کوشش دا وي چې د یوت لپاره ویل دوه حق دي ان شاء الله د لپاره موږ فایټینګ کړي دي واحد ضلع انګویا چې دي کې 18 19 ډیفي فند مو لګول باقي ټول صوبې نه واپس لاړو نو مو د خپل کوشش پورا د خورې لپاره کړي دي د خلکو د بارم کړي دي او د سر تاسو خپل نامې به ولې کړي را مننه مهرباني السلام علیکم